بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله وزيادة بالثجير وغشي تكاسان سبق دي هذا كتاب الربا آخر سبق دي صاحب د قدري مسألة بیانی چې یو طرف ته خالص د زیتون تیل دی او بل طرف ته زیتون دی کم چې دانی نو کړي دی خپل منس کې بیا کوي تبادله کوي نو جایز به خو شرط بداوي چې دا خالص تیل دا هغه تیل نه زیتی کم چې بد زیتون بدانو کې دي او وجه دا چې تیل بد تیل په مقابله کې شی او د خالص تیل چې لګ زیت فدا بداغه هغه کې چې کوم بوس په روزي تي دغه په مقابله کې وشي بوسي او یا کلی څه چمی نو ربا به ختم شي کمې زیته قصه دغه شان یو طرف ته د شرشم ودانی دی بل طرف ته د شرشم تیل دی خپل منس کې چې دی وبې کېږي تبادله نو جایز به شرط بداوي چې د خالص تیل چي دا پاغه تیل زیتی کوم چې شرشم ودانو کې دي چې تیل بتیل شي او د زیتی تیل د شرشمونه چې کوم بوس او کم کل جوړیږي دغه په مقابله کې شي په دې مسله باندې پوه شولې مد عجوه مسله دي تویل کېږي د فقه په کتابونو کې ښا وین ولا يجوز بيع الزيتون جائز نه د بيع د زيتونو د دانو به زيت په خالص تیل او د زيتونو باندې وسمسم او بيع د شرشمو د تیلونو د شرشمونو د جایز به شیرجی د شرشمو په تیلو باندې حتی یکون زیتو تر دې چې شي زیت تیل د زیتونو والا او شیرجو او تیل د شرشمو والا اکثر مما د زیت چې دا غتیلو نه په زیتون کوم چې بدانو کې د زیتون کې وسمسمه او د شرشمو والا تیل زیت شي د شرشمو بدانو کې فیکون الدهن بمثله نشب تیل د تیل په مقابله کې و زیارتو او دا کم زیتی تیل چری بالسجيري دا بداغه کم بوس روزي دغه په مقابله کې بشي رسې بده دایو مسله شولا نو کوست دواړو تیل برابر وي دا بني جایز او یاد دانو والا تیل زیت په خالص تیلو به هم نوي جایز وجه سره چې کله دواړه برابر وي نو په دغه صورت کې چې کوم بوستي دا به بلا عوض نو ربا وي او کله دانو ولا تیل زیت وي نه به یو تیلم زیت وي ور سره باغه بوسیم زیت وي نه به ربا ښه لأن عند ذلك زکه چې کله خالص تیل زیت وي په دغه صورت کې یارا عقد خالقیږي د ربانه اذ ما فيه من الدهن زکه دې زیتونو دانو کې او د شرشمو بدانو کې چې کم تیل دي اصل کې بیان کې ربا ولیدا ویجی د غتیل کې د زیتونو بدانه کې دي موزونی اشیاء دي کله شرشمو بدانه کې دي دانو کې دي د غتیل هم موزونی دي او مقابله کې خالص تیل هم موزونی دي نو قدری شو او جنس هم یو دي نو کومه زیته خو به کې ربای نه رسې به وی اذ ما فيه من الدهن زکه بده زیتونو بدانو او د شرشمو بدانو کې چې کوم تیل دیغه موزونی دي وهذا لان ما فيه وسي اغا زیادت قید منغولي ولګو دغه فایده بیانې لان ما فيه لو كان اكثر زکه کچری ها غتیل کم چې بده دانو کې دي لو كان اكثر دا زیت وی یو صورت کې زیت وی یو او مساويا یا دا خالص تیل سره برابر وی او مساويا یا مساوي وی له د خالص تیلو سره نو بدغه اول صورت کې شکل تیل هم زیت وی نو فالثجير وبعض الدهن نو به دغه بوسي او دغه بازي تیل دا بزیت شي او د بل صورت کې چې تیل برابرۍ نو او الثجير یا دغه تیل چې دی ادا غیا و د بوسه وحده وزن لفظ تاسو په خبره پوه شئ کنه مخکې د سیویل لو كان اكثر يو او مساويا دوا اکثر صدا دا ولګو فالسجير وبعض الدهن لف نشر مرتب دي
او مساویان سره دا ولګوي والثجير وحده دا بفضل زيتي بشي نو ربا بشي ولو لم بل صورت ووري ما درې صورت بیان کړه که خالص تیل زیت وی جایز وي که مساوی وی ناجایز وي او که د دانو ول تیل زیت وی هم ناجایز وي درې صورت او که پته نه لګي چې زیت دي که کم دي نو به هم ناجایزي ولی احتمال خود دې شته چې د خالص تیل په زیت کنه نو وینا دو صورتونه د ناجایز والی دي د مساوات والا هم ناجایز والی صورت ده او چې زیت وی د دانو والا هم ناجایز والی صورت ده او یو صورت د جواز ده چې خالص تیل زیت وی نو د ناجایز والی صورتونه غالب شو کنه نو چې پته نه لګي د لمنګ بدام پغي حمل کو ناجایز تمواړول وګوره ولو لم يعلم مقدار ما کچر علم نوی د مقدار د هغه تیلو فيه چې کوم بده دانو کې دي نو ګوره به لا يجوزو ولل احتمال الربا احتمال د ربا پکې دی او قانون تاسو ټولو ته یاد دی احتمال ربا کې شبهه ربا راځي او شبهه ربا دا سیده لکه دا سي حرام ده لکه حقيقي ربا او شبهه فيه شبهه په باب د ربا کې کل حقیقت دا بشان د حقيقي ربا دی ازي اوس نور صورتونه بیانې لکه بر وګوره ټول یو طرف ته د غوس تیل دی بل طرف ته خالص غوس دی بل یو طرف ته پي دي بل طرف شوده بل طرف ته غوړی دي دوا یو طرف ته انګور دی بل طرف ته داغي جوس دي شیرا یو طرف ته قجوري دي بل طرف ته داغي شیرا د جوس ندیو کې بم بیا اعلی جایز وی چې په غوزانو باندې خالص تیل د غوزانو کې چې کم تیل دی باغی زیت وی او خالص غوړی چې په هغه غوړو باندې زیت دي کم چې په یو شودو کې وی اعلی جایز وی او دغه خالص د انګورو کم شیره ده کنه دا زیت وی هغه شیری هغه جوسو باندې کم چې انګورو بدانو کې دي پوستی کې به بلا یو زبادې نشي او دغه شان د تمرو کم جوس دي دا زیت وی په هغه جوسو کم چې په تمرو کې دي په یوه کنه شیره باندې والجوز غزان بدهنه په خپل تیلو باندې ولبنو شوده بسمنه بغړو باندې ولینبو انګور بیاسیری بخپل نشول باندې وتمرو او خجوري بدبسه دغه کوم خوش خجوري کنه نه دغه به مدا شیره یادو مشیره د خجورم شیره جوړیږي کنه مخکې راځه على هذا الاعتبار هم دغه مسبه دغه معنی بنا ده ما تاسو ولې ته کوم مسله ویل کیږي مدي عجوا واختلفوا في القطن بغزله یو بل مسله ده یو مالوچ نه تار جوړ شي تارونه جوړ شي نو ټول مالوچ نه هوتار نه جوړيږي څه پکې ځای کیږي زیتی وي نو که یو سړی د مالوچو نه جوړ شي تارونه خرڅي به مالوچو جای نبی به څه حکم یو روایت ده چې مالوچو کې کم تارونه څومره مقدار کړي کدا خالص تارونه د دینه لګزیت به بجایزي څنګه دا مسله ده او یو وی چې یو بل روایت دار چې نه بس دا مطلقاً جایز ده بیل جنس ده نو اختلافو فی القطن بغزله هغه مالوچ دا غیغه تارونو باندې او بل صورت یو کپڑا دا تارونو نه کپڑا جوړ شو بل طرف ته مالوچ دي اول مالوچو نه تار جوړیږي به تار نه جوړیږي کپڑا نه د مالوچو د تار خبر هوښ ولا اختلاف وبکی خو د مالوچو د کپړې کما خانتا کپڑا مالوچو نه جوړیږي په خبره پوهیږي نو دې کې اتفاق دی چې دا جایز ذکر رنګي ولې جنس بدل دی سنت پکې وشو جنس بدل شو خجی والکرباسو د خانتا کما کپڑا د مالوچو والا بالقدن چې دې بیا به مالوچو کې یجوزو کوي فما کانا جائز ذکر رنگی که کم وی گزید وی بالاجماع وجنس بدل لکھا مخی رضی جی قال قدری ملا فرمائی ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا برگوری جی د مختلف الاجناس حیوانات غوخ خپل منس کی خرڅه کمې زیاته سره جایز ده او جنسونه ما مخ کې بیان کړیو درته د غواو د میخ یو جنس دی دا به کمې زیاته سره نه خرڅو او د غړې او د بزی یو جنس دی د غوخه به کمې زیاته سره نه خرڅو او غزان له جنس دی درې جنس شو نو کچری جنس بدل شي د غواغه په
چيلي غړي باندې دغه شان بوخ باندې به جایز وي وره ويجوز بيع اللحمان المختلفه جائز د بيع دغه مختلف بعضها ببعض چې بعضي په بعضو باندې د خرڅه متفاضلا کمه زیته سره او مراد لحم الابل مراد ترنه لحم د اوخ د بقر سره او د غنم سره دا اوس مختلف الجنس دي فاما البقر والجواميس جنس واحد ده یو جنس دي وكذا المعز والضأن دغشن چيله یو ګډ دا یو جنس دي وكذا العراب دغشن عربي اس مال بخاتي اجمي سره دا یو جنس دي نو دیو غوخي په یو بل معنی کې خرڅه به ګورنه د جایز متفاضلن کا هغه جنس بدل شي به جایزي لکه واو ګډه بزا قال در قدري مولا فرمای دریم مسله وکذا البان البقر والغنم برغوريجي دغه شان شود چي دي د ګډ یو د بزي یو جنس ته او د واو د میخ یو جنس ته او د اوخ ولا بیل جنس ته نو که یو جنس هغه تبادله کې کمې زیته سره بجایز نه غواو د میخي والا غواو د غوا والا چله یو د غړي والا غړي چله اوخ د اوخ هغه جنس بدل شي د غواو د اوخ به بجایز وکذا البان البقر والغنم وعن الشافعي رحمه الله لا يجوز امام الشافعي رحمه الله وي د بقر او د غنم غم متفاضلا جایز نه ده وای ځکه دواړه یو جنس ته غذا په اعتبار سره دواړه څه دي موږ نه یو جنس نه دی بقره غواله بیل جنس دی د ګډي او بزي والا بیل دی او خواله بیل دی خو غینه غړي نه جوړیږي لانها زګه د البان شری دا جنس واحد دی ولې الاتحاد مقصود یو د کنه غذا تغذي ولنا من وایو د دې پيو چې کوم اصلونه دي کنه دا بیل دی ما تاسو ته د فقه البيو په حواله باندې قصه کړې و اساسین کی جنس کله مختلف کیږي جنس کله مختلف کیږي راغي بنځه صورتونو شپږ هغه کې یو داو چې اصل بدل وکنه نو به چې کوم د دینه هغه سمره روزي کغه یو شان وکنه یو شان اصل له اعتبار ورکو نو دا به مختلف الجنس حسابيږي وګورئ اصول د دې مختلف دي حتی لا يكمل تر دې چې نه کاملېږي نصاب د حدیمه بالاخر اور کنه د ګړو بوزو یو سلی سره ګړي دي بزي دي زکات په باب کې نو هغه نصاب 40 نو کړه دې نه کم یو غور سره په غوا باندې دغه نصاب برابرې یا د غواغه 30 نصاب دی کړه یو دانه نیمه کمې بچیلو یو برابرې کله یو جنس به خو به برابر اوره مثلا یو کم د غواګانی دی او چلی ور سره دی بز غوا عمر بس مونږ وای چې بس برابر شونه سب دا څنګه کوي څوک ولی جنس مختلف دي نه کاملی نصاب د حدیمه بل اخر باندې بزکات کینو فکذا اجزاؤها اجزاء به د غشان وی جنس به بدل وی اذا لم تتبدل بالصنعه ترڅو چې په صنعت سره بدل شوی نه وي هغه صنعت پکې وشو دا سه صنعت وشو چې بيخي دواړه یو جنس جوړ کړو به بل مسله ده تاسو به خبره پیږئ مثلا د دواړو د پيونه پنیر جوړ شو اوس پنیر دواړه یو جنس دی ښا خلم دې کنه او صنعت وشو بکی دا صنعت په وجه باندې دواړه یو جنس جوړ شو به بل مسله شو قال قدري مولا برمای څلورمه مسله وکذا خل الدقل بخل العنب الاكبر وګورئ یو طرف ته سرکا د قجورو د دقل کمزور قجورو ته ویل کیږي خدا قید اتفاقی دی کله کمزور قجوري او کله خره قجوري بهر حال دغه کوم سرکا ده او د انګورو سرکا د دواړه مختلف الجنس ته اگر که سرکی کې دواړه یو شی دی کې خیلم وي خو اصلي بدل دی بدواړه جنس ته شو بدل شو لیل اختلاف بین اصليهما دغه اختلاف دی د دواړو په اصلو کې فکذا نو اختلاف بوي بینما ايهما د دوړو بوبو کې هم ولهذا كان عصيرهما جنسين دغه وجه نه چې دی اصل بدل او به بدل جنس دي نو د دې دوړو چې کوم عصيرا دي کنه دا څه وي شیره ده جوسي دي دام دوړه بل جنسي حسابيږي وشعر الماضي وصوف الغنم لکبر وګوره یو وړی د ګړو او یو وختي د چیلو د دوړه بل جنس ته الکه دې خو اصل یو دی کنه والی د ګړو د بزو جنس یو دی کنه دی
یو دی نو په کار د جنس اصل چې یو وي نو دا یو شي کنه وینا دا خبر خو دې ټیک د خودلته د جنس د بدلیدو یو بل صورت هم دی هغه مقصود چې د دوه شینو بدل وی کنه مختلف الجنس به حسابيږي نو مقصود د وړي یو دی او مقصود د ویختو د بزی دا بیل له جنس بدلیدلو مختلف صورتونه دي ما تاسو ته ویل یو بکې دا دی چې هغه ماهیت بدلوي لکه غنم او وربش یو بکې دا دی چې اصل یو وي اصل او مقصود بدل وی لکه دا موسم د مثال ویل وړ یو ویخته یو دا چې حالن یو وي خاصله بدل وی لکه سرکم بیان کړل پیږي به همدغه شان صنعتونه بدل صنعتونه یو کپ نه غاړي بل کپ نه غاړي او یو دا چې یو کې صنعت شوی بلکې نه شوی لکه روټي او اوړه روټي کې صنعت وشو کنه روټي دې جوړه شوله دا بوایو پنځه شو او یو دا نسج او غیر نسج میوه په خده یو دا چې نه د پخا د دې ټولو صورتونو سره جنس بدلیږي دا چې وشي دا فقه البيوع کې لیکلي او دا ټول هدايه کې زی به ذکر دی ګورئ نو وشعر الماضي وصوف الغنم جنسان ولا لك د دې خاص یو ده کنه مړ الاختلاف المقاصد مقاصد بدل دي څلور مسلې پنځما وغذا شحم البطن بالاليه وباللحم اليه وباللحم لګور وګورئ او باللحم یو د خېټي وازګه دا او بل لم دي دا دواړه بیل جنسونه دي او یو د خېټي وازګه دا او بل غوخه دا نغوخه وازګه خو بیل جن مقاصد وي بیل اجناس دي وکذا شحم البطن دغشان اواز د خېټي بالالیا ب لم سرا دا بیل جنس دي او باللحم معنی خرڅه بیل جنس دي لانها اجناس مختلفه الک اول جنس بدل لاختلاف الصور والمعاني ما تفصل ویلی چې ماهیت بدل وی څه مطلب صورت بدل وی نوم بدل وی معنی بدلی معنی ماهیت بدل شو لکه د غنم او د وربشو صورت هم بدل لګنه معنی هم بدل د معنی غنم یو کار ور کوي وربش ول ور کوي او دغه شان نوم هم بدل صورت نوم معنی دلته د حساب کتاب دی ماهیت د دوړ بدل او منافعهم اختلافا فاحش اختلاف فاحش پکې منافع وکي قال قدر مولا برمایش وکم مثلا ويجوز بيع الخبز بالحنطه والدقيق متفاضلا برو ګورېږي دا خبره مې کړې و د غنمو او د روټۍ منس کې جنس بدل شو ځکه روټۍ کې صنعت وشو کنه صنعت چې یو کې وشي یو شي خو یو کې صنعت وشي نو وسه جنس بدل شو چې صنعت نو شوی دوه جنس یو دغه شان وړه او وړه یو جنس دی خو یو وړه نه روټۍ بخښ ولا وس جنس بدل شو صنعت بګي وشو نو چې د دې خپل منس کې تبادله کې د روټۍ د وړو سره د روټۍ د غنمو سره نو کمه زیته پکې جایز دی پتن لګي پوه شوي کنه کمه زیته سره اعتراض په وکړ یار دا خو د سمسم او د زيتونو په شان دي کنه هغه وړه کم چې په روټۍ کې د بګار دی غزيت وی د روټۍ په مقابله کې هغه غنم کم چې په روټۍ کې د غزيت وی د خبر دلته ولې نه کوي دا خبر هغه ځکه کیږي کم ځکه چې فطری خلقی تور باندې دغه کاری لکه سم هغه تیل په دغه کې په څو د زيتونو دغه شان په شرشم وکي عدل فطری او خلقی نه دي صنعتي دي ګوري ويجوز جائز زبايد خبز بالحنطه والدقيق باندې متفاضلا وجه سره وجه ولا صاحب دی دی بل بیان کړی دا وې دا روټي چې دا وس عددي ګرځیدلی جنس بدل شوی دی او غنم وړه دا خو کېلی دي روټي مخ کې کېلی و خو چې کله بخښ ولا وس عددي شو نو یو کېلی دی او بل عددي دی عددي خو عددي شي چې کنه دا خو قدري نه قدري شي کمی چې کېلی او وزني نو سید بل طرف ته وړه او غنم قدري دي خو روټي چې دا خو قدري نه دا خو عددي جوړه شول عرف کې روټي خلک په عادت خرڅي کني خرڅي لأن الخبز صيات ساتي مزروعات چې کوم شي بغزونو خرڅيږي یا په عادت معنی درجنو معنی هغه ته قدري نه شویلې لأن الخبز صار عدديا وموزونا د عددي وګرځیدل یا وزني فخرج من ان يكون مكيلا د دې نو وتل چې مکیل شي یعنی قدري نه وتل من كل وجه او پاتې شو الغنم خو مکیلی دی قدري دي نو بس بهر حال جنس بدل شو
ور سره قدري هم ندي کمې زیته جایز دي. وانا ابي حنیفه رحمه الله او که جنس یو غنیم قدري ندي به هم کمې زیته جایز دي. امام سیمنه روایت دار چې ان ولا خیر فيه بده کې خیر نشته چې روټي په وړو باندې او یا بغنم باندې خرڅه یعنی خنه ده خو فتوا په اول باندې ده جایز ده. ملي شبدا کوم صورت چې دواړه نقدین لاس پلاسي زدل روټي ورکم د مال غنم راکی یا مال وړه راکی اوس کشری غنم نسیوي زدل روټي په الحال ورکم د مال غنم مش پس راکی یا برعکس کا وړه په الحال راکی ز غنم مش پس ورکم به جایزي کنه به هم جایز ده الکه نصاب کې ولې جایز ده وې دواړه د وسب د علت دواړه اجزا نشته کنه ولی قدری هم ندي دواړه ځکه یو قدری دي او ور سره جنس هم مختلف دي. وهذا دکم صورت چې تیر شو جواز مساله اذا كان نقدين فإن كانت الحنطة نسيئة جاز ايضا کچری غنم پکې نسیوي دام جایز ده. وإن كان الخبز نسيئة نبهم يجوز عند ابي يوسف رحمه الله بده معنی فتوم دواله الفتوى تاسو په شولې وغدا السلام في الخبز الک روټو کې به سلام جایز ده چې مېش پس پته مالا 100 روټي راکې هو د روپۍ په الحال درواله جایز ده کنه نو صحیح روایت دار چې جایز ده. وغدا السلام به سلام جایز ده في الخبز بروټو وغدا السلام في الخبز جایز او سلام په خبز کې جایز ده. خود وزن په اعتبار سره امام یوسف رحم الله وی عادت په اعتبار سره خپل وی ګوري په صحیح صحیح روایت ده چې دغه شان جایز ده. بره په نقطه لګولې چې د وزن په اعتبار سره خو کنه عادت په اعتبار سره هم صحیح ده. اصل کې د سلام باب را روان دي ان شاء الله موږ نه ته قدرت کی ویلو کی قاعده ده کل ما امکن ضبط صفته و معرفت مقداره هر غشي چې داغه د صفات ضبط کیږي او معرفت د مقدار کیږي به سلام به جایز وي. نه دروټوم د وسب هم معلومات کیږي ور سره د مقدار پته هم لګي څومره روټي دي نو که وزن په اعتبار سره یو که عادت په اعتبار سره به سلام سیدا. ولا خیر فی استقراضه عددا او وزنا الک روټي قرض خستل یو بل کورونه کې دا صحیح دي کنه دي امام سیو بده کې خیر نشته لیک عددن یخلم سینه د کو یعنی خانه دا او وزنن یلم خانه دا کچاو کله ټیک ده. البته امام ابو یوسف رحم الله فرمای وزن په اعتبار سره دی یخلی او امام محمد رحم الله وی تعامل ته دی ګوري هم تعامل خلق عبادت په اعتبار سره دی کده وزن په اعتبار سره دی کم تعامل له بغي اعتبار سره دی بل قرض اخلي سیدا او فتوا دی امام محمد رحم الله په قول ده ازمن عرف کې خلق روټي د عادت په اعتبار سره قرض اخلي کا ای روټي راکې یو ملمانم راغلي به موږ درکو سی وای کنه ګورونه کې ګوري. ولا خیر فی استقراضه خیر نشتره چې روټي څو قرض اخلي عادت په اعتبار سره وزن په اعتبار سره عند ابي حنیفه رحمه الله لانه يتفاوت بالخبز ذکا دا متفاوت وی روټي سره لانه ذکر روټي چې دا دغه ده کنه دا د دې تفاوت وی سازوي کې ډایرک بالخبز لیکل دي په خولو کې د تفاوت یو روټي په خولو کې یو شان راځي بل شان او تنور یو شان په خیبلې بل شان او دغه شان والتقدم والتاخر کما چول او ورپوري شي هغه روټي بهتره رستو چې پوری کیږي بخیږي هغه په مقابله کې اور کې تنور خسي ګرمي نو دې اعتبار سره کې فرق کنه دی وجنه قرض خستر امام سی وای دا خیر نه دی هغه څنګه قرض کې ضروري دا چې څنګه د شیخ سیغه شان مې واپس کېدل دا شنو واپس کیږي. وعند محمد رحم الله يجوز بهما جائز بدوالو معنی عادت وی او وزن وی تعامل لبي ما دی محمد رحم الله راي پورا نه ویلي سیدا هغه وی دوالو طریقو سره قرض جائز دي دا مفتبی رایم ده او امام ابو یوسف رحم الله فرمایي وزنن سیدا او جائز نه ده عددن ولی للتفاوت في احاده کې تفاوتي حکم علاقو کې وړ روټي بخيږي سو غټه بخي به خو خره خبر عددن ټیک نه ده اکلګ لګ کمواله زیاتواله ما تستفق البيون ویلیو دا وړو کې لګ شان کمواله زیاتواله چی خوراکي اشیاء کې کورونه کې خيو بل کورونه کې خلک یو بل قرض اخلي نبي خلک د غلط تفاوت له اعتبار نه ورګي نو صد به نشته جایز ده. قال القدري مولا فرمای
وما مسألة وربا ولا ربا بين المولى وعبده الکه مولا او غلام خپل منځ کې تبادله کوي کنه غنم بغنم مانی او کمی زیته بکی وي جایز د دې کې ربا نه راځي ولې د غلام مال د چا ټول د مولا دی او یو کس خپل مال خپل بل مال باندې بدلی کمی زیته سره دې کې څه ربا شته ها که غلام داسې و چې باغه مانی قرضونه او دومره زیات قرضونه یو دا چې د تجارت اجازه ته وته ور کړي او بل دا چې قرضونه به دومره زیات قرضونه چې داغه په رقبه باندې هاته کړي داغه کم قیمت او پغه هاته کړي وزیت قرضونه دي صورت کې غلام مولا سره غنم بغنم وبای کوي کمه زیته به حرامي یعنی ربا به متحقق کیږي پوه شئ کنه ولا ربا بين المولى وعبده لان العبد ذك غلام وما في يده ذا حمل د مولا ده فلا يتحقق الربا ربا ولا متحقق کیږي چې تبادله راشي مبادله المال بالمال راشي دلته هونه راځي دوړ دی یو کس مال له وهذا اذا كان دا صورت له دي چې کله دا غلام ماذون له وی تجارت کې او اجازه ویو ماذون اجازه وی له ودتا ولم يكن عليه دين بل قدار چې قرض بنوي وسراشه کشری په غلام باندې قرض وو دومره زیات قرض چې د کم قیمت دی بغي هاته کړي وا به دا به قرضدارانو جوړ شوی د مولا د ملک نه وته دی ها نو اس کدا کمه زیته د مولا سره کوي مولای د خپل غلام سره کوي په دغه غنم وربشو کې اموال ربویه کې کمه زیته کې به بسودی ګوره ها په یګی کنه لکه وان كان عليه دين لا يجوز بالاتفاق بالاتفاق نه دسي ولي لان ما في يده د دین په صورت کې د غلام بلاس کې چې سدي ليس ملك المولى د مولا ملک نه دی د ابي حنیفه رحمه الله وعنده صاحبين بن اسماني تعلق به حق الغرماء اگر چې د مولا دی خور بسي حق متعلق شوی د چا د غرماو نو دا داسې شو فصار کله اجنبي غلام د اجنبي په شان شو اجنبي سره سره اموال ربویو کې کمه زیاته کې به خسید وي سود وي فيتحقق الربا به ربا متحقق کیږي کما يتحقق بينه وبين مكاتبه لکه څنګه چې ربا متحقق کیږي په مابین د مولا او دغه مکاتب کې مکاتب هم غیر جوړ شوی اته مسلې شوی نه هم قدرت مولا فرمایي مولي صبر غوري د مسلمان او د حربي ترمنځ سود جایز دی بدر الحرب کې غنم بغنم ور کوي او زید بل کم ده جایز ده ربا جایز ده کم ځکه دار الحرب کې امام ابو یوسف رحمه در طرفین مسلکوها امام ابو یوسف رحمه الله او نور د جمهور امامانو رائے دار چې سود درځي کې حرام دی کاغه حربي مسلمان سره دار الحرب کې کوي نو هم او که مسلمان سره کوي او که مسلمانی د حربي سره بدر الاسلام کې کوي هم وګورئ ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب سود نه راځي وي ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب خلاف النبي يوسف رحمه الله والشافعي رحمه الله لو ما دي امام شافعي او دي امام ابو يوسف رحمه الله د بر دلیل ووري هغه قیاس کوي باغه حربي باندې چې دارالاسلام ته مستامن بن کراج آیا هو او هغه د مسلمان سره بدرالاسلام کې ربا کوي نو ربا ده کنه دا حرام ده نو دغه شان قدر الحرب کې کوي حرام وي لو ما الاعتبار بالمستامن قياس کوي په مستامن باندې منهم د حربین فی دارنا جزمن په دار کې مستامن شي حربي او د مسلمان سره کوي ولنا موږ د بارق الله علیه السلام دی لا ربا بین المسلم والحربی حربي او د مسلمان ترمنځ ربا نشته فی دار الحرب او بل وجه وره د حربي مال خو مباح ده هدایت سره مباح ده او مباح مال چې سره په کومه طریقه حاصله ولې شي خو چې دوکا چاله نه ور کوي نو حربي مال مباح مال لکه په سود په طریقه ته حاصله ولوم سیده غنم من ورکا او دو منته والا خو چې دوکا وته ورنه کې دوکا منه ده ولئن مالهم زکمال لغو مباح في دارهم دغو بدار کې فبأي طريق اخذه المسلم فكما طریقه چې مسلمان واخلي اخذ مالا مباحا بس مباح مال واخستلو کلا اذا لم يكن فيه قدر شدوک بکنوي بخلاف المستأمن منهم ها اشتغو کوم مستأمن دارالاسلام تراشي معاملاتو کې وس اخذ مسلمان بشان شوخه وسلبان شي کوله لان ماله ذکر د مال بدی وخت صار محظورا دا خو محفوظ وګرځیدلو بعقد الامان بوجمانی نو محفوظ مال چې کله وګرځیدلو مباح پاتې نشو چې مباح پاتې نشو نکمه ځته جایز بنوي ځکه اصل کې د ربا صاحب د بدایي تقریبا 15 شرایط بیان کړي
یک یو دا دی چې مال به معصوم وي خدا د شیخین رای موافق دی معصوم معنا دارالاسلام کې به وي اوس که دارالحرب کې مال وي کمه ځای ته وي جایز ده خو یاد ساتي فتوا زمنګ د متقدمین او متأخرین او فقها په نظم د امام ابو یوسف رحم الله پر ایدا یاد ساتي مخکینی متقدمین نه یادوما لکشان مخکی چې تیر شوی دي او کوم وسنیز من فقها دي ټول رای دار چې فتوا د امام شافعي د امام ابو یوسف رحم الله چې کوم د جمهور رای د پاغه معنی ده نو د مسلمان او د حربي ترمنځ ربا هم حرام ده